پټې رشتې د درد ماښام پاتې تنها شوم ربا ماه تمام ما واپس راتلو پر روهیل نه ملو کنه نو زه به در باندې پولیس کې رپورټ وکم تا او خاندان به دې برباد کما خیر دې پدې کې دې چې د روهیل پته وکي او یار ایم سوري زه دومره بيزي وم نن به سمیر ته ویم چې روهیل راولي او روهیل به هر څه رښتیا د عمر بای مخکي وای او ستا معاملې به داسې ټیک شي خو څه ګارانټي ده چې روهیل بهر سره رښتیا وای داغه خو بخپلم رښتیا وای خو که یو ځل می لاس لراشي زه غواړم چې ته عمر ته د سمایر د پاره د رښتیا ویلو خیال د خپل زړه نه وباسه پته نشته اوس به د روهیل کله پته لګي خدای دې کی چې زره څه خبر ملاو شي خو ته یو کارو کا ته زما مهک سره خبرې وکا کم از کم داغه غلط فهمي خو ختم شي ګوراب کته زما لګ ډیر مدد کی کنه نو څه قیامت برانه شي اواز هم زدا معاملہ نور نه لیټ کوما ډیر خوبونه ما حرام کا سماهر پسې اوس داغه د خوبونو د حرام کولو وار دی ماه تمام ته خو ما سلسله پویا کړی کله په پټو خبرو کې او کله په صفا خبرو کې چې د خپل خولي ورنداري نه لګاو خيار اوسه خو ته د یو نمبر بے وقوفه او څنګه مزه وخولتا تا بس چې څه په قسمت کې لیکلي هغه خامخا را رسی ها ټیک ده بیا د قسمت لیکو غنو پویګه ور سره ته د انسانانو په هغه سمره کې راځي چې په کور کې پروت کانی سره سلسله ډغرو نه پسم نه پويږي بیا بیا ډغر خوري او بیا بیا جوبل کیږي خیر دا خبرم نه ده ما به سمیر بھائی نه خفه کول غوښته که زه خبر وې چې زما خاموشي به ماته دا ورځي خي نو زه به کلم غلې نه پاتې کېده خطا اوس خفه کیږه ما ته به ګوري سماهر بابي ته به داغي دکړو سزا ضرور ملاويږي کاغی ته سزا ملاويږي یا نه په ما هیڅ فرق نه پریوزي بابي د پاره زما په زړه کې هیڅ عزت نشته خو زه خپل ورور سره ملاو شم کنه ته خبره سمر د عمر بھائی خفغان ما ټول شپه خوب ته نه پریدي ما خو درته وی کنه هر څه به ټیک شي عمر بھائی بم رضا شي چې کله د روهیل پته ولګي نو نیم خبر چې خدای مالا د څه سزا راکړي زما د ژوند ټولو نه نږدې رشته زما نه دومره لرې لاړه زما خو نور څوک شتم نه سمر خب خیر پریده دا خبري اسی تا خپل کور ډیر ښکلی ډیکوریټ کړی دی تکی مور را سره ډیر مدد کړو غني ته خو خبرې د ډیکوریشن په معاملې کې زه زیرو یم اسی ګوري ماته د تکی مور ډیره ښه ښکاری پلیدو کې خو ډیره خوږه ښکاری کوی یې څنګه دی ستا د سوچ نم زیاته خوږه ده صرف هغه نه ټول کور والے دسي دي امی ابا سبین رضی بھائی دومره ډیره مینا کولو والا خلک په دې دنیا کې ډیر لګ دي او تکی بھائی هغه څنګه دی تکی داغه باره کې درته څه وایم اسستا مسکا خو سنور سوي نه داسې هم څه خبره نه ده چې اوس به د تکی په ذکر باندې زه مسکی شم خو تکی ښه دی ښه انسان دی کله د ماشومانو په شان ښکاري او کله د یو مشر په شان درون خوږ د هغه زړه ډېر خاص دی سمر او د کومو خلکو چې داسې خاص زړونه یې که نه هغه د هر ناشنا کس مدد کولو ته تیاري تا ته یاد دی په مری کې څنګه هغه د هغه ناشنا ماشوم مدد کړو خپل سره په تلی کې او هغه ماشوم یې بچ کړو هغه په منټونو کې ستا دومره نږدې خپل شي چې بل ته بیخي احساس نه کیږي چې هغه کله غیر و هغه په خوراک ډیر مین دی ډیر زیات خو که هغه ته چرته اوکې زناور هم ښکاره شي که نه نو هغه ورته خپله حصه ورکړي سمر په دې دنیا کې ښه خلک ډیر کم دي
دومره ښه چې د هغوی دپاره د انسان د زړه نه خپله دعا وځي چې خدای پاک یې د هر مصیبت وساتي. ډېر په کم وخت کې درته د هغه د ډېرو خوبو پته ونه لګېده؟ دا خبره به زه تکي مخکې کله هم نه کوم، خو رښتیا دا دی چې هغه کې ډېر ښه عادتونه دي. زه خو یې صرف ته یو څونه خبر یم. شفا ته څومره لیونی یې که نه؟ اوس دې وي چې پته نشته مانه داسې څه شوي دي چې الله رانه پې ناراضه دی. عمر به ستا نه خفه دی، تا سره تعلق نه ساتي. خو دا سوچ مو وکړه که نه چې الله تعالی څومره ښه انسان تاله درکړی دی. ښه دا پرېږده، دا راته ووایه زینت خاله څنګه ده؟ هغې ته ووایه چې راشي که نه مونږ کره، زه ډېره خفه یم او ته راتلو نه پهله دې ماته کال وکړي، زه به د سکول نه چوټي راوالم. ها رښتیا؟ تا خو اړو ماته دا ونه وي چې ته په کوم سکول کې کار کې؟ دلته نږدې یو سکول دی، هلته کومه. زما دومره تعلیم کم ده چې ما ته ګډ سکول کې نوکري میلو شي. ښه ځه اوس زړه مه خفه کوه. وړوکي سکول کې کار میلاو شو که نه ته به ګورې په لوی سکول کې به درته نوکري میلاو شي. ته خبرې تکي وایي چې زه سکول ته ماشومانو ته سبق ښولو نه ځم، د هغوی مستقبل خرابولو له ځم. اسې تکي ته څه اعتراض نه و ستا په نوکری کولو باندې؟ نه او خو ابا ته وو. بیا څه ما رضا کړو، ډېره ښه ملګرتیا ده هغوی سره زما. دا خو ډېره ښه خبره ده. زه به امي ته وایم چې ته په خپل کور کې ډېره خوشحاله یې، د هغې به ډېره تسلي وشي. ته خبرې د هغې سره ستا ډېر فکر وي. واه ډېر ښه، نن خو کمال شو شفا جی، ناشته تا تیار کړې ده نن. اسې یو تپوس کومه چې مري کې ما تا سره د خپل دوست سمیر ذکر کړی و، تا راته وایي چې ستا ملګرې واده کړې ده، واقعي داسې ده؟ زما مطلب دی صرف د دې خبرې په وجه د هغه کوژدن ونه شوه. او نو غلطي خو ستا ده که نه؟ ګوره تا ته ما ویلو چې زما ملګرې واده کړې ده او تا ته طلاقونه جوړه کړه. ایکسکیوز می، ما داسې هیڅ نو ویلي. زما خیال دی خبره دې ځای ته رسېدو سره خرابه شوه. ما هم تا سره دې باره کې خبره کول غوښته. ما ته دا ووایه چې ستا دا ملګری څنګه دی؟ په کومه خوشحاله کې؟ نو ته ولې چاته رشته ګورې څه؟ هم داسې وګڼه. زه چې کله هم سمیر بھائی سره ملاو شوم، ما ته ښکاري چې ما او سمر د هغه باره کې څه ګمان کوو. هغه داسې نه دی، هغه دومره بد نه دی. ښه نو بیا څومره بد دی؟ وایه پلیز. ښه په ایماندارۍ زما چې څومره مرضي هغه پسې ټوکې وکړم، بد رد ورته ویم، خو هغه ډېر ښه انسان دی. د کومې جینۍ چې هغه سره واده وشي ډېره به خوشحالۍ. خیر ته چې هر څه ووایې، خو هغه چې په مري کې کم کارونه کول زما او سمر بیخي خوښ نه شو. او شفا هغه خو ګپ و یار، خو هغه ګپ د هغه غریب دپاره تیزندې شوه. ګوره ما ته د سمر د سوچ خو پته نشته، خو ما تا ته دروغ ویلو چې سمر واده کړې ده. هغه ځکه ما غوښتل چې سمیر بھائی دا خبره واوري او مایوسه شي او د سمر نه واوړي. زه څه خبروم چې قسمت په داسې یو ځای کې. ښه یوه خبره ووایه چې ستا هغه ملګری چې دا سمر دا سمیر رشتې له به غاړه کېدي؟ که ته د سمیر بھائی ګارنټي اخلې نو ولې نه؟ رښتیا؟ نو بیا ګارنټي ده. سمیر نه خلک ملاوېدی نه شي، هغه کې هغه ټولې خوبې شته کمې چې د ښځې غلام کې پکار وي. بیا ټیک ده. خو بیبي ته ډېره نالایقه غوندې ښځه یې، تا ته خو پته نشته، معلوم هم درته نه ده چې د خاوند خیال څنګه ساتي. پته نشته تا دا ناشته نن څنګه جوړه کړه. زه په خپله هم حیران یم. او هلو، زما هم څه شوق نشته ستا دپاره د لیکې ښځې جوړېدو. نه چا چې کار دی هماغه به یې کوي. بای د وی پلیز زما مهک سره خبرې وکړه، ستا د احسانونو بدل خو خلاص کم. ما هغې ته فون کړی خو هغه زما فون نه اوچتوي، اوس به ورته بیا فون نه کومه. ګوره که ته فون نه کې که نه نو رستو به خفه یې. دا درته زه اوس نه ویم. هغه تا سره ډېره مینه کوي، دې دپاره هغه په دې خبره باندې ډېره غوسه ده. ګوره که نه چې د هغې خفګان ختم شي نو هغه به بلکل ټیک شي، هر څه به ښه شي.
زما دا خیال دی چې تا هغه زر تر زره رضا کا دینه مخکې چې وخت د لاسه لاړ شي. ها زه سکول ته ځم. لوخي به یوسې. نن ستا نمبر دی د لوخو وینځلو. دا څرنګه بیوقوفه جنۍ ده د دې زما په شان ښایسته هلک کې اډو دلچسپي نشته. که د دې په ځای څوک بله جنۍ وه نو د مهک په ځای به یې خپلې خبرې کولې. خو خیر زما پسې دي کفران نعمت کوي نور څه. دروازه کولاو که یار نور به څوک زه یم. حد دی شفا کله نه ټلې وخمه دومره وخت لګي دروازه کولاو ولیکي. سوري هغه سترګې مې لګې پټې شوې. سترګې مې پټې شوې وي. اخواشه نن ډېر زیات ستړی شوم. شفا ستا طبیعت ټیک خو دی که نه؟ تکي ماله به لږې اوبه راوړې؟ اوبه زه راوړم. دا واله. تھینک یو. شفا ستا لاس او سر دومره ګرم دی. تا ته خو ترهګه لاس دومره تیزه دبه ده ستا طبیعت کې دې دومره خراب نو ما ته به دې فون کړی اما به دې خبره کړې وه څه دې خوړلی دي ما که نه؟ شفا زه درله خوراک سره راوړم. تکي پلیز نه پلیز زه اوکې نه یم. ښه بیا دې ډاکټر له بوځم. راځه. نه زه لږ ساعت له آرام کوم ټیک به شم. شفا دومره تیزه ته به دې د ډاکټر له دې بوځم که نه یار؟ تکي زه اوده کېږم اوس بس. تم یار یو خو خبره نه مني. راځه. شفا سترګې ګولاو که پلیز. شفا شفا گاډ یار رخصانه شفا. د پریشانۍ هیڅ خبره نشته. موسمي تبه ده. انجکشن ما ولګولو. تاسو د دوايانې راوړئ. که کیدای شي نو په تندي ولې یې خوبو پټې کېږي. ټیک شو. تاسو د دوايانې راوړئ. جی راځه چې تاسو سره بهر لاړ شم. کله میخې نه دي څنګه بیږدي. صحیح ده.
سمیر بچیا سمیر بچیا هلو پاگلی ته دا ټیم د فون کولو دی څه ولې دا کوم داسې محاذ باندې ولاړې چې زما پون نشي اوچتولی ها سمیره ته شفا ته وده یار هغې ته مې یخې پټې کولې او که د فون په اواز پاسېدلی و نو ها نو د بابي په خدمت کې لګیا دی صاحب شټ اپ تا ته خو پته ده زما څه مطلب و نه نیم خبر چې ستاسو مطلب دی خو ما ته دا پته م نه وه چې ته به دومره خدمتګزاره خاوند ثابتېږي ته که څه د کار خبره کې او که زه فون بند کم کار مار پرېږده ورشه د بابي خدمت وکړه اوس د دې نه مملا بل ضروري یا غټ کار وي څه سمیره شټ اپ خدمت گزاره خاوند ته ښځې خدمت هغه هم زه تاکي که ستا د خپلې ښځې سره مینه پیدا شوې ده نو بیا دې کې د شرم څه خبره ده وروره د دنیا غټ پهلوانان زمري مې لیدلي دي چې د خپلې ښځې په وړاندې ګیدړان نو بیا ته پکې لاس ته شې مړه بے وقوفه لکه انسان د انسان په کار راځي ته به کې مرګ ته پرېږدمه خره تم کنه کله کله داسې عجیبه خبرې کې مینه او زما شفا سره ته پاگل شوی خو نه د هغې شکل ته مې اوسه پورې په غور نه دي کتلي او مینه به کوم هغې سره زتکی خانه بچی خپل ډیوټي دی شروع کا کستا د خپل ښځې سره مینه پیدا شوې ده نو دې کې د شرم څه خبره ده وروره د دنیا غټ پهلوانان او ازمري مې د خپلې ښځې په وړاندې ګیدړان لیدلي ګیدړان نو بیا ته پکې څه شی مړه هغه پټۍ مې کوله دا پای پراته دي توس کا زه برډ دوی او هګۍ راوړم او زه د مهک نه بغیر د ژوند سوچ هم نشم کولی او ستا زما ژوند کې هیڅ گنجائش نشته تا سره واده کول زما د ژوند غټه غلطي ده کاش که دا غلطي ما نه وي کړې الا شفا ته دلته څه کې طبیعت دې ټیک ده که نه اوس ښه یمه شکریه تا پرون زما ډیر خیال وساتلو دې دپاره نه دې کې د شکریا څه خبره ده که ته وای نو زه به
اما دلته راوغواړم یا به دالته ډراپ کوم آی ډونټ مایند څنګه چې ستا نه زبا خشما امی ما پازا بوا ما تا د پاره چې جوړی کړي سوري هغه ناشته جوړول همت راکې نه ونو یار ته ولې کېدا ته ما ته وایه که سرکار دی نو زه به وکړم نه مهرباني راځه کینا زه تعالی چې راوړم پلیز ناستله نه یم راغلی چې سم خبره کوي زر کوه ما سره وخت نشته دی تا مجبور کړم نو راغلم غني دلته دراتلو زما هیڅ شوق نشته دی زه خبر یم ما هم د چا دومره مینتونه نه دي کړي څومره چې مې دستا وکړل تر راتلو د پاره په درتلو خو زه هم درتلی شم خو ته خو پوهېږې که نه نوې نوکري راته میلاو شوې اوس مې هم نیمه چوټي راغستې ده ته خو ګراجویټ نه نو دومره ټالنټډ جنۍ له چا جاب ورکړلو هغه نږدې یو سکول دی هلته میلاو شو ته کې خو نه که نه ګوره که پتا تادي هم ده نو خبره خو په ناست هم کېدی شي زه هیڅ نه پوهېږم چې ته ماته ویل څه غواړې ته کې خو رانه تا واغستو نو اوس دا ډرامې ولې کوې چېرته داسې خو نه ده چې ته ما دپاره هغه پرېښودل غواړې هم داسې وګڼه ډونټ ټیل می هغه کس چې چا به زما د مینې دعوې کولې یو ورځ راپاڅېد او تا سره یې واده وکړو او ته وایې چې ته به هغه زما دپاره پرېږدې دا څه بکواس ته شفا تا ته غلط فهمي شوې ته یو ځل زما خبره اوره زه تا په هر څه پوهېږم ګوره تکی او زما واده هم نه نکاح داسې حالاتو کې نه ده شوې زما بھابي زما خیال ده چې ته به زما په خبره پوه شوې ګوره تکی تا سره مینه کوي او زه خبر یم چې ته هم ورسره مینه کوې او چې چېرته مینه وي هلته بدګمانۍ نه وي تکی او زما بېلتون خو د پیله ورځ نه فیصله شوی و بیا تاسو دواړه خپله رشته زما په وجه ولې خرابوئ مهک خپل خفګانونه دې لر کا ګنې رستو به ډېره خپېمانئ او زه دا کلم نه غواړم بیا یو خبره وکړه ماته دومره ورځونه تاسو دواړه یو ځای یې نو بیا زه څنګه ومنم چې تاسو دواړو کې د ښځې خاوند تعلقات نشته ګوره د کمې طبقې سره چې زه او تکی تعلق لرو په هغه طبقه کې تر اخري ساه پورې د رشتو پاللو کوشش کیږي که ستا دا خیال وي چې ما او تکی په دې رشته کې ډېر مخکې تللي یو نو پتا به ما کله هم زور نه راوړو چې د هغه ژوند ته واپس راشه ما به دا کوشش چرم نه کو ما خو به دا غوښته چې ته د هغه د ژوند نه لرې اوسې چې د هغه په زړه کې ستا دغه مینه کله هم راپانه سي مهک ما سره څه ثبوت نشته دی صرف زبانی گواہی ده که ته په ما اعتبار کې نو صحیح ده غني
غني ستا خوخه نو زه دا تمو ساتم چې تبا هغه ته کال کې थैंक यू خبره اورا یو ریکوست ته پلیز ته تکی ته دا موایا چې ما ته راغوښتې وي او زمونږه دا خبرې وشولې ولی ګوره تکی تا سره ډیره مینا کوي او چې چا سره مونږه مینا کوو مونږ غواړو چې هغه په مونږ په پټو سترګو اعتبار وکړي بغیر د څه وضاحتونو زمونږ په خبرو یقین وکړي همدغه شان تکی ته به هم ډیر ښه ولګي که ته په هغه باندې اعتبار وکړې زه اکچولی په څه نه پوهېږم د ښځې په شان ته هغه سره اوسېږي نه زموږ دواړو غلط فهمۍ هم لرې کوي او بیا زما په خیال ستاسو جذباتي تړون هم نشته ورسره نو بیا هغه څه دي چې تا د تکی په خیال ساتلو دومره مجبوروي دومره خیال چې ته هغه خفه کول نه غواړې دغه احسان صرف او صرف دغه احسان چې احسان یې ګړې نو ټیکته د دې نه مخکې تلو کوشش ونه کړې Excuse me. ستاسو جذباتي تړون هم نشته ورسره نو بیا هغه څه دي چې تا د تکی په خیال ساتلو دومره مجبوروي دومره خیال چې ته هغه خفه کول نه غواړې हेलो رحیل خبرې کوم چوپ ولې شوې د خیریت تپوس مې نه کیسه روهیل په زړه مې سپارلی شي چې د خولې د خپل نوم واورم هسې خو در پسې لیونی سپېلنی نه یم تا ته پته ده تا ما سره ډېر غلط وکړه یار ډېر غلط دې وکړه سوچ کوم چې عمر ته د ارسویم نو څومره مزه وي ګوره روهیل تاسې څه ونه کې ګورې ولې یارېږي چې چېرته هغه ته پرې نه دي پلیز ته زما په خبره پوهېدلو کوشش وکړه زه ټیک ده خو دې ځل دواړه یو ځای کوشش کوو څه مطلب دی ستا سبا ماښام 5 بجې را سره ملو شه زه به درته زه وښیم خو یاد ساته که یو ځل ستا کور ته درتلی شم که نه نو په دویم ځل هم درتلی شم شفا خو تا برباده کړه تا به زه کومه روهیل تا خو ما ته خپله دوسته ویلي وو هر څه ته نه هیر شو اوس درته زما دوستي یاده شوه ډېره کم اصله یې سماهر شفا ستا ژوند بچ کړو خو تا غمونه بخله او اوس چې ما نه ځان خلاصول غواړې نو تا ته زما دوستي یاده شوه چې په وخت راشي زه ګورې دومره انتظار د چا نشم کولی سلیمه ویدی سلیمه چې پکار وې دې سره بالکل چیبم سکو جی څه خبره ده راشه وکینا اوخرو وایا داسې مدیداری پکوړې به دې په جون کې نه خوړلې ما او شفا یو ځای پخ کړې دي چې شفا پخ کړي نو ترسکونی به څه مطلب کما پخ کړې وې نو مدیداری بنوي هر څوک په خپل کار خپويږي لګي چې
زما د لاس ذایقې دا پریشان کړه په خپله خو یې د کالو سره خوارۍ نه باوجود په خپلو پخلو کې داسې ذایقه رانه وسته دا د خوراک نه پس چې دا ګوتې سټي اخو زما نه تپوس وکړه چې په کوم زړن وړی د هلک نه لاندې کومه که دا خبره ده که نه نو زه ټیک ته خپل ځان له پخپله پخوه که د دونه کلونو د محنت نه پس دا مې اورېده نو زه به کچن ته اړوزم نه وای امی چرته لاړې تاسو امی اب آټو کې کولې خفه موکړه کنه هیڅ خبره نه ده لږ ساعت پس به واپس راشي داسې خو نه راځي پخلا کول به راځي څومره ښه بچی ده که چا ولیده نو اندازه به ورته ونشي چې د دې کور لور ده که انګور خو په کوم حالاتو کې دلته راغلې ده او هغه تقي نالقه دا واخله چابي خواوره هدیه ود شو کنه او د شوا مور ته خو پته ونه لګیده نه مور به څه وخت راځي بس لږ سات کې براشي خزما خبره په غور ووره خګوري کده عمر فون نه کنه نو هغه ته بالکل چې دا اونې وي چې ما هدیه تاسو یوازې پرې خو درې بلکې دا ورته وي چې زم تاسو په کور کې موجوده یم دا خو ټیک ته خو ته روانه چرته یا پی روهیل سره ملاوي دوله روهیل سره مازغه خو نه دی خراب شويستا ګوري رملا ملاوي دل ضروری دي اخر چې پته ولګي چې هغه غواړي څه تاسو د پيو ماشومه خو نه چې ته نه پويږي پی تني خبر چې هغه څه غواړي خزما خبره وره پلیز ته هدیه خیال ساته زه به کوشش کوم چې زر واپس راشم او درېګه اپی کوم کلتوب مکوا ستاده ستل ټیک نه په دی ما نه وخت دی د الله پامان بابي هغه تا سره یو خبره کوله سمر باره کې خبره کول غواړي کنه جی خو تاسو ته څنګه پتا تاسو سره څوک موکل دسو تکی موکل نه کم دیسه جی دا هو تاسو ټیک وې تکی ماته ویلیو هغه ویل چې زه سمر سره خبره وکم او نور څه وی هغه او ما سره یو پلان دی څنګه پلان هغه دا چې زبر د سمر تاسو سره یو ځل ملاقات وکم که هغه ته مطمئن کړل نو ټیک تا غني دا چې هغه د پاره یو بل پروپوزل راغله دی او هغه کې دیشي اوکے کی دا څه خبره نه چرونه کی دې توي همت جی تھینک یو خو کچرغه مال سر مات کو نو اوس داسې نه ده هغه جی ټیک وای تاسو خو تاګه مکه وځه سچل کوما جی شکریہ دا ته چرته وی تقي نن چرته په وخت راغلی نو لږ ساعت مور سره کېنا هغه بس یو ضروری کال راغلی و د چا فونو ستاسو د انګور زما انګور کچن کې کار کوي یو خبره مې په کولا غوګونو واوره شفا زما انګور ته او د دین علاوه زه هیڅ نه اورم اسی اما تاسو ته نه ښکاري چې تاسو شفا سره ډیره زیاته مینه شوه او هغه د مینې قابله نه دا خبره نه ده اصل کې خبره دا ده چې زما ما خپل زوی سره ډیره مینه کوي د دې لپاره چې څوک هم زما ژوند کې راځي تاسو باغې سره مینه شفا اول لاغله ځکه تاسو هغه سره مینه وشوه بیا چې مهک راشي تاسو باغې سره موشي سیمپل نه دا څه خبره نه ده اول خو مهک راغلی وکنه ستا ژوند کې هغه خو ستا د خوښې په وجه زه هغه وخت خاموشه پاتې شوم یقین وکړه نو هغه وخت مې څه خاص خوښه نه وه مهک ښه جینۍ ده ما نو ما کله ویلي دي چې بده ده بس زه خو دا ویم چې هغه لږه بدل ماحول کې لویه شوې ده زموږ د کور ماحول جدا دی که چېرې هغه ستا ښځم شي که نه نو هغه به زموږ ماحول کې وخت تیر نه کړی شي بیا به مسلې جوړې شي بچې ستومانه به شي او تر کومې چې د شفا خبره ده نو هغه ډیره ښه جینۍ ده زما خوښه ده ځکه زما زړه غواړي چې د هغې خاوند بهترین سړی پکار دی
او زما په نظر کې زما د زوی نه بغیر نور څوک ښه کیدی شي. او ما ته دا خبره معلومه ده چې زما ما ډیره هوښیاره ده او تاسو به شفا دپاره ډیر ښه هلک ولټوئ. دې دپاره ماته د فکر ضرورت نشته. او اسیم چې مهک شته نو زه فکر ولې وکم؟ زما خبره واوره تکي. تاسو زما خبره واورئ. تاسو چې د شفا دپاره دومره جذباتي شوي یې هغه هم دا غواړي، هغه هم ما سره اوسېدل نه غواړي. هغې خو ماته وویل چې زه مهک مطمئنه کم او ورته ویم چې زموږ نکاح په کومو حالاتو کې شوې وه. هغه نه پوهه ده، زه به یې پوهه کړم. ولې به پوهې هغه چې زه پخپله هغې سره اوسېدل نه غواړم؟ زه دا نه ویم ماما چې هغه بده جنۍ ده، هغه ښه جنۍ ده، خو ما کله هم داسې څه سوچ نه دی کړی د هغې باره کې یار. او بیا یوه خبره چې زموږ د دواړو په رضا صلاح حل کیدی شي نو تاسو یې ولې انخلوئ دا خبره؟ او کومه پورې چې خبره د بل انسان ده نو هغه یوه ښه جنۍ ده. الله تعالی ته دا خبره پته ده. الله تعالی خپل ښو خلکو سره بد نه کوي. ښه انسان به راځي د هغې ژوند کې. زه به ولټوم ښه انسان، ګنې په شریکه به ولټو یار. او اوس دا خبره ختمه، په دې مسله به نوره خبره نه کیږي. and that is final. راځئ چې دننه لاړ شو کینو. ګوره بچې، ته ولې ځان له نقصان ورکې؟ تقي خو زما یوه خبره هم نه اوري، خو تا هم د لیونتوب خبرې شروع کړي دي. ګوره زه مور هم دې دپاره نه ویمه، د تقي نه به درته ښه خاوند میلاو نه شي. ما ته تقي غوندې ښه خاوند پکار هم نه دی، بس تاسو غوندې خوږه خواښې مې پکار ده، دا ډېره ده. او تاسو زما په خبره یقین وکئ، مهک به یوه ډېره ښه انګور وي. زما ستا غوندې انګور پکار ده چې ټول عمر ما سره اوسي، چې پاټیانو له نه ځي او ګوري. نو خپله لور مې کوي که نه، ټول عمر به تاسو له زم رازم. زما لور خو ته یې، او زه نه غواړم چې زما لور ته دې نقصان ورسي. ځکه زه دا غواړم چې ته همیشه تکي سره اوسې. سوري زمونږ اړیا هغه طرف ته دی. زه معافي غواړم. وسکه یار بابي دستا ما پرېږده مړه. چاته څه پته چې زموږ ترمنځ څه رشته ده؟ ستا د تلو نه پس به زما څه کېږي؟ ما ته به چېرته خالق ملاویږي که نه، ته دې فکر مه کوه. ته مهک سره واده وکړه او خوشحاله اوسه. شفا ریلیکس زما خبره واوره. تقي پلیز، زه خبر یم چې تا ما سره نکاح نه کول غوښته. د قسمت زه ستا لمن پورې وتړلمه. تقي دا خبره ډېره د زما سلف ریسپیکټ چخڼي کولو دپاره.